چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړو کنه مدینه منورې ته هجرت وکړو نو چې کله مسجد نبوي راغیدو نو هر صحابي نبی اسلام په خپل لیکو صحابه کرام هم لیکو ګټي به په وګور اغستې او راوړي به نبی اسلام سره په خپل لیکو ښا ګټي به راټولولې نو عمار رضی الله تعالی عنہ په دوه ګټي راغستې غټي دوه داسې غټي تیږي به دوه راغستې نبی اسلام په خاطر شته چې دوه ګټي په وګور پرتی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عمار داسه کړ یو وروړه تاسو کې ته خود راغستې دي اذا الله پاک پیغمبر دا یو می د خپل طرف راغستې دا یو می ستاسو طرف نه راغستې ته مراوړه زه دوه ذکر راوړم چې یو زما شول او دا یو ستاسو ته زموږ سره ګټي مراته ولا نو صحابه کرام به سره ټوکی کوي کنه صحابه یو بل سره ټوکی کوي نو دې ګټ راغستې صحابي په خنداش پټو کوي خپل ګټه دې کې خدای دا سره موسه مرګ یو بل سره ټوکی کوي کنه نه صحابي په درې مګټه کې خدا په زما دا سره توسه چې نبی اسلام په خوا تیرېده کنه وی عمار داسې کې تا خو درې راغستې دي اذا الله پاک پیغمبر استاد صحابه نه دي دا ما وجني ما پریدي نه په خندا شو استاد صحابه ما وجني ما پریدي نه نبی رسول الله ته په خندا شو یا عمار الله ست په خورو کې ککړ شد دوی تا نه شهید کی تا به ورست نور باغیان به راځي غو به شهید کړي او یې عمر خبره بل ورغور استاد په دنیا کې اخیری خوراک چې کنه هغه بپي اب زئی بیا تقریبا 30 کاله پس عمار رضی الله تعالی عنہ شهید شوی نو په غزا کې و نو جنگیدو ډیر سخت جنگ کوي 15 کم سل کال عمر یا داس دومره وخت و عمار زه عمر نو غزا کوله نو یو تنو مخې لورغه دور ته ورکه تګی شوی مې سر سرشته نه چې اوس کوم ډیر سخت کې مکوبي راکا نو هغه سره وګورې صحابي سره هغه سره پوي وغای ولا ورکو هغه له په عمر دا وسکا وې دې چې څنګه په اوس کل کنه قسم په الله زه شهید کېږم ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې عمار استاد اخیره خوراک پي ما په اوس کل معلومي کې دا چې زه شهید کېږم او څنګه وردن نشو غزا ته شهید دا نبی علیہ السلام فرمان به دومره موږ بعد فرشتیا کېده شهید نو دی عمار رضی الله تعالی باندې ډیر زیات سخت تکالیف راغلي دي د ایمان راوړلو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل په جنت د سلور صحابه کرامو د ملاقات ډیر خواهش لري سلور مرګري زما داسې دي کنه چې جنت ډیر زیات په انتظار دی چې دا سلور به مال کله راځي یو به نبی علیہ السلام فرمایل میداد رضی الله تعالی عنہ او دریم نبی علیہ السلام فرمایل سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ او دریم نبی علیہ السلام فرمایل عمار رضی الله تعالی عنہ او سلورم علی رضی الله تعالی عنہ وی دا سلور صحابه کرام داسې کنا چې جنت هر ټایم په انتظار کې دي وکړه مال راځي هغه کې یو عمار رضی الله تعالی عنہ عمار رضی الله تعالی په دې باندې ډیر سخت تکالیف راغلي ډیر زیات سخت تکلیفونه راغلي په ایمان راوړلو